چې د دې ډاکټرز د دې خلکو چې کوم مطالبات دي جایز د هغه دې ومنلی شي ځکه چې تکلیف موږ د غریب قوم ته دی موږ ته تکلیف دی فکار دا ده چې د دوی کوم مطالبات دي په صحیح طریقه دې دا هر کړی شي چې موږ د دې خلکو دا ستونزې ختمې شي دا د ریاست ذمهواري ده او بل دا خبره ده چې یاره زموږ په الحمدلله سی ایم صاحب چې دا موږ هم د دې علاقې نه فکر دا دی چې په دې غور د ټولو نه زیات وکړی شي موږ ته چې کوم تکلیف دی دا ډېر زیات دی دا د حد نه ځکه زیات دی چې موږ ټول غریب خلک یو دا هسپتال دی زموږ یو نو پکار دا ده چې د دوی دا مسله وشي او زموږ دا ستونزې ختمې شي د ډاکټر ته سیستم برابر کړي که نه دا حکومت دا ډاکټر حکومت راوستی دی که نه دا ډاکټر په خپله دغه ته راغلی دی که نه که د پي ایچ ډي کله که د ډګري هغسې که د څه خو د ګورمنټ والا ورکړی دی که نه ګورمنټ چې څه سیستم سیټ کوي دی هغه کوي که دی والا دی به پالو کوي که دی والا تنخواه مقرر کوي دی به په تنخواه کار کوي دی پرایویټ والا مقرر کوي دی به په پرایویټ په هغه سیستم باندې کار کوي نو دلته نه سیستم شته نه اسپتال شته نه پکې ډاکټر شته نه پکې دوايي شته نه پکې ستن چې وایي دستې کې ولیکو راشه د ځان نه راوړه د سټور نه راوړه نو د اسپتال دې شي له جوړ کړل غریب خلکو ته دومره تکلیف دی چې په یو بل لپاس کېدای شي چې یو بل وولي د دې غریبۍ د دې مهنګایي د لاسه او دا یو بل وولي یو بل خودکشاني شروع شي کېدای شي چې غلاګانې زیاتې شي کېدای شي چې مارډر سیوا شي د دې سره سیوا کېږي او د حکومت د سیستم د وجې نه چې د حکومت سیستم خراب دی مهنګایي د پار روان دی د قوم د پار روان دی کوي دا مولا نه دی ښه که نه دا مولوي صاحب نه دی ښه قاضي مولانا فضل الرحمن صاحب بل څوک پاسي دا ټول میلاو دي هغه یو مولوي صاحب دی چې هغه لا پاسې د دومره او کې څوک هم نه خرابي بغیر غریب سړي نه مونږ غریب چې کوم یو کس دی هغه به خرابېږي زموږ به تاوان کېږي مونږ به یو ځای ته ځغلو بل ځای ته به ځغلو پرچي به وړو یو څه به زموږ کار به نه کېږي او هغه به خپله خبره چې دا په منځ کې ساتي یا به کېږي یا به نه کېږي هلته د شروع د دې په اوله خو دا وایم چې یا ډاکټران چې کوم دا چوټي کې ختم دي او نوي دې راولي ځکه چې د اوسه پورې که بیماري په اسپتال کې به که مریض ظالم مریض خو ډاکټر دا تپوس نه کوي دا ولې ځکه مې ډاکټر سسپینډ کړ ټول او نوي ولګوي نو ډاکټران چې کوم په هړتالونو دي نو که څوک مالدار دی هغه خپل علاج کولی شي سیدو ته لاړ شي پرایویټ ډاکټران ناست دي پېښور ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي دلته کې هم پرایویټ ناست دي خو سرکاري کار نه کوي کاري نوکر ختمېدی نه شي نو د هغو په هړتال کې پیدا ده او د عوام سره د چا سره تعلق نشته که څومره عوام پروت دی یا څوک په کورونو کې ناجوړه پراته دي ولې تش اسپتال له څوک څه راوړي دا زیات ګناه د ریاست دی چې په ډاکټرانو باندې دوی دونه زور نشي راوستی چې دوی خپلې ډپټۍ ته راوغواړي نو دا ګناه خو د ریاست کېدی شي دا خو د ډاکټر نشي کېدی ډاکټر نوکر دی که نه چې له پاسې نه پسې آرډر کېږي هغه به مني که نه نو چې آرډر پرې نه کېږي نو څه به یې ومني پکار ده دا د ریاست ذمهواري ده چې هغه زموږ د محمود خان دی وزیر اعلی دی دی زور ولګوي چې ډاکټران بیخي وایي چې موږ یې نه کوو جدا شته د تاریخ کې نو دی پې والي که نه